او د کلمې طیبې زور او کمال تاسو د دینم معلوم کئ چې په ټوله دنیا کې یو کلمه گو موجودی کنه نو قیامت به نه برپا کیږي. دا زه نه وایم جی، دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. ټوله دنیا کافران شو، په وچم کفار شو، په لمدم کفار شو، په ځنګلاتو کفار شو، په آباد او غیر آباد باندې ټول کفار شو. ټوله دنیا د الله نه باغیان شو، مثلا ټوله دنیا سرکشه شو، ټوله دنیا بيدینه او گمراهان او دهریان شو. خو صرف یو مسلمان چرته لري په غره کې پسمسه کې موجودی او هغه د کلمې طیبې ورد کوي او د کلمې طیبې ذکر کوي او په دې کلمه باندې دغه ایمان او مسلمانی قیامت باندې راځي. دې ته سوچ کوه، دا دومره درانه اسمانونه، دا غرونه، دا نظام، دا ځنګلات، دا سمندري، دا بر دقه یو کلمه گو د برکت بیام سی دا بقایمی. خو کو کله دقه یو کلمه گوم ختم شو نو بیا الله دنیا پیدا کړی د کافر د پاره نه ده، دی به دنیا فوري سکی دا به ختمیږي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، الله قرآن کې وایي تاسو خیال لرئ چې تاسو ما عبث پیدا کړی، عبث مې پیدا کړی، لکه څه مطلب دا څه مقصد د پاره مې نه پیدا کړي. نو د مقصد د پاره مې پیدا کړي او کنه تاسو ما عبث پیدا کړي او د هیڅ مقصد د پاره مې نه پیدا کړي، نو دا خو ټوکې او لوبې دي. نو فتعال الله الملك الحق، الله د دې ټوک او لوبو نه څه دی ډیر بلند و بالا دی، بلند و بالا او برتر دی. هغه ټوکې نه کوي، هغه لوبې نه کوي. بے مقصد خو ماشومان کینی د خاورو نه او د خټو نه کورکی جوړ کی، لږ سات لوبې وکړي او لته ورکي. ټیک شو لکه نه یو سنجیده انسان چې داسې په بیځایه لوبو کې اختی، خلک ورته ځان نه دی ماشوم جوړ کړي، خلک ورته ته په دې کارونو غیر سنجیده ښکاري، هغه د سړیتوب او د درون مزاج والا سړی بې چاته نه ښکاري. نو د الله د شان سره څنګه ښایي چې دنیا هغه بې مقصده پیدا کړه؟ دی بې مقصده نه ده پیدا کړې. که بې مقصد پیدا کړي نو دا خو بیا ټوکې او لوبې دی او د ټوکو د لوبو نه خو الله پاک دی. نو دی د یو لوی مقصد دپاره پیدا کړل چې د هغه بندګي د وحدانیت دی او هغه په کلمت طیبه کې دی، دا د هغه بندګي ده. او که کله دا مسلمان ختم شو نو قیامت به ځکه برپا کیږي چې د کافر د مزو د چرچو دپاره الله دنیا نه ده پیدا کړې. دا کافر چې نن کومې مزې او چرچې کوي دا صرف د مسلمان د خاطره کوي، دا صرف د کلمې طیبې د خاطره کوي. نو پر کلمت طیبه کې تاسو ته پته ده څومره زور الله ایښی دی. ووړه اسمانونه دې د خاطره برقرار دي، ووړه ځمکې برقرار دي، ځنګلات او سمندرونه غرونه برقرار دي. او چې کله کلمه گو ختم شو اسمان به غرق تبای، اسمان به ختمي، ځمکه به ختمي، غرونه به ختمي، ځنګلات به ختمي، اوبه به ختمي، هر څه به ختمي. د دنیا دا کم باغ او بهار چې لګېدلی که نه دا د کلمې طیبې د خاطر او د برکته دی. چې کله دا ختمه شوه نو دا باغ او بهار به څوک هم په سترګو ویني وي، د دنیا نظام به درهم برهم. نو لحاظه که تاسو د ایمان قوت غواړئ نو هغه په کلمه طیبه کې دی. خامخا د دې ذکر کوئ او خامخا د دې ورد کوئ، د 100 کرته نه خو کم مه کوئ او زیات چې څومره کولی شئ نو هغه څه کوئ دا کوئ او ماشومانو ته هم ښایي، بچو ته هم ښایي او د دې صداګانې هغه په هر طرف باندې خورې کوي، ملګرو سره شیر کوي. وصلی الله علی النبی. په منځ کې د سجدې او د رکوع په حالت کې کمې دعاګانې پکار دي. د دې دعاګانو کمالات او برکتونه او فضیلتونه څه دي؟ او دا دعاګانې چې کمې دي دا صرف په فرضو کې پکار دي که په نفلو او په سنتو کې هم پکار دي. دا پوره طریقه را سره د نننۍ اهمې او فایدهمندې مسلې په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ، په خپلې هم زده کوئ او خپلې کوئ او نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ چې ټولو ته فایده ورسي، نو موږ او تاسو ته به پکې هم اجر میلاویږي. ګوره جي اول خبره خو دا زده که چې حدیث مبارک کې راځي چې د سجدې په حالت کې دا د سجدې هغه حالت دی چې په دې کې بنده الله ته د ټولو نه زیات نږدې، دا بهترین عبادت دی سجده. خپل تندې خپل مخ دا په ځمکه باندې رب ته لګول، په فرش او په خاوره باندې رب ته خپل مخ لګول، خپل تندې لګول، دا کمال عاجزی ده. د دینه نور لوی عاجزی نشته دی، دا سجده کې ډیره زیاته عاجزی ده. نو وجه هم دا ده چې بنده الله ته څه دی د سجدې په حالت کې د ټولو نه
زیات نږدې دی. نو چې زیات نږدې شو نو دعاګانې په دې ټیم کې کوه، نو هغه دعاګانې به صحیح هغه به ښې قبلېږي. کومې دعاګانې به کې قرآن کریم کې کومې د عربۍ دعاګانې راغلي دا کوه. تسبیحات چې 3 کرته د سجدې یا د رکوع وي نو د هغې نه پس هغه دعا کوه، که 1 کرتې کې که 2 کرتې کې. او د سجدې په منځ کې چې دا کومه وړه ناسته د یو سجدې نه روچت شي 2 مې لانې تلې دغلته دعاګانې کوه. ټیک شو لکه نه. او دغه شان دی درود شریف ختم که په آخري قاعده کې اللهم ربنا او یا د دې سره نورې دعاګانې کوه، هغې نه پس سلام ګرځوه. دا دعاګانې دلته ډېرې ښې قبلېږي. او حدیث کې راځي چې سجده کې تاسو په پوره کوشش سره دعا کوئ، ځکه د دغه حالت دعا چې کومه ده که نه حدیث کې راځي چې دا لایقه ده دې چې دا څه شي دا قبول شي. نو دا څومره کمال دی. نو دغه دعاګانې هغه دعاګانې به نه کې چې د خلکو د خبرو سره مشابه وي. لکه اوس یو سړی په عربۍ کې دا دعا کوي چې خدای ماله پلانې پلانې ښځه راکړي، نو دا داسې به نه کې. یا ماله دومره دومره مال دولت او پیسې راکړي، نو دا به نه کې. نه کومې دعاګانې چې په سنت او په قرآن کې نقل دي هغې کې هر څه دي د دنیا او د آخرت ټول خیرونه برکتونه په هغې کې شته، نو هغسې دعاګانې به کې. خو چې کله ته امام جوړ شوی که نه نو بیا به سجدې او رکوع هغه به اوږدې ډېرې نه ګورې. دې کې حاجتمند دي، ضرورتمند دي، د لارې مسجد دی، ایمرجنسي والا خلک پکې دي، بیماران پکې دي چې اوږدې سجدې نشي کولی، اوږده رکوع نشي کولی. نو چې امام جوړ شي نو په فرضو کې دا بهتر نه دي. که فرض د جمع نه پاتې شوي ځان له فرض کې کوه پکې دعاګانې. یا مثال په طور باندې په امام پسې ولاړ امام سجده لږه اوږده کړه، مختصر د عربۍ دعا پکې ته کولی شي مقتدي کوه پکې. خو چې کله امام جوړ شي بیا په قوم اسانتیا راولي. هلته به ځان نه بې علمه شیخ نه جوړه چې اوږدې اوږدې سجدې کوي او دلته قوم ته تکلیف نه. هغې کې بیا عام سجده په کار ده 3 کرته سبحان ربي الاعلی، یا عام رکوع 3 کرته سبحان ربي عظیم. ټیک شوله. اوس نفل دی سنت دی نو په هغې کې دعاګانې کوه، دې سره به ستا سجده موږدی قومو جلسه به دې سمئ. ټیک شوله که نه. او دعاګانې پکې د زړه نه غواړه، توجه سره غواړه د الله نه، یقینا دعاګانې پکې صحیح قبلیږي. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. دا دعاګانې را نقل دي د حلال او د فراخ رزق، د بدن د صحت او د عافیت لپاره، د دنیا او د آخرت د خیر او د برکت لپاره. دا ټولې دعاګانې پکې څه دي دا پکې کوه. نفلو کې کوه، سنتو کې کوه. او فرضو کې مې درته ویل چې امام جوړ شي نو بیا مه کوه اوږدې سجدې او رکوګانې. او که امام پسې ولاړ وي موقع وکړه، او که یا د ځان له فرض کول نو په هغې کې هم کولی شي. دا جی یو ضروري مسله وه، لازمي په خپله مو ګورئ، د ملګرو سره شیر کوي. وصلی الله علیه. یو کس بغیر د دعوت نه د چا پروګرام ته حاضر شي نو د دې کس په باره کې په حدیث مبارک کې څه راځي؟ یو دویمه دا ده چې یو کس تا ته دعوت درکو د طعام دپاره او بغیر د شرعي عذر نه هغه دعوت تا قبول نه کو، ته ورنرلې، نو تا څومره ګناه وکړه؟ 2. درېیمه دا ده چې په یو ځای کې تا ته دعوت درکړی شوی خو هلته غیر شرعي کارونه شروع دي، ټنګ ټکور دی، موسیقي ده، ډمتوب دی، ټیک شوله که نه، مخلوط خراب ماحول دی. نو آیا دغه دعوت قبلولم ضروري دي؟ آیا دغلته ورتلل پکار دي که نه دي؟ محترمو دا یو داسې مسله ده چې نن په دې معاشره کې ډېره خوره ده او ډېر خلک پکې مبتلا دي. نو راځئ دا مسله را سره وضاحت سره وپېژنئ او لازمي د خپلو مسلمانانو ورونو سره هم څه کوئ؟ شریکه کوئ. ګوره جي اول خبره دا ده چې په یو ځای کې د یو طعام دعوت تا ته نه درکړی شوی، ته چا نه بللی، نو دغلته تلل او دغه طعام خوړل دا ستا دپاره جایز نه دي، حلال نه دي چې ته دغه طعام وخورې. حدیث مبارک کې د دې کس په باره کې ډېر عجیبه الفاظ استعمال کړي او په هغې کې ډېر یو زبردست او خوندوره نکته ده، هغه درته ویم. د الله د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی چې کم کس بغیر د دعوت نه یو طعام ته حاضر شي که نه، نو مبارک فرمایي چې دا کس غل ننوته او ډاکو راووته. دا کس غل ننوته او ډاکو راووته. د الله د ښکلي پیغمبر د ارشاد مبارک نه قربان شم، دومره ښایسته خوندوره خبره په دې کې ده تاسو به حیران شئ. ګوره کم کس چې دعوت ورته نه کړی شوی که نه، او دې ننوځي نو دننه ننوتو کې دته غل ویو او په راوتو کې دته ډاکو ویو. نو په ننوتو کې دته غل ځکه ویو چې د ده کوشش دی چې زه پټ دننه شم او په ما باندې د چا نظر ونه لګي، او غل خو په پټه دننه کېږي، نو د ده کوشش دی چې زم پټ دننه شم او څوک مې ونه ویني. پښتانه یو متل کوي وایي سل بللي زیږي یو نابللی نه زیږي، چې دا نابللی نو دته ځان په خپله باندې غل ښکاري. نو د ده کوشش دی چې زه د خلکو نه پټ شم او د دوی په ما نظر ونه لګي. نو حدیث کې هم ذکر راځي چې دی غل داخل شو او وی ډاکو راووته. نو ډاکو یې ورته ځکه ویو چې ډاکو هغه ته وایي چې دا مخامخ د مالک په مخ کې د هغه نه مال څه کوي؟
لوټ کوي نو هغه ته ډاکو وي. ټیک شو لکه نه نو د مالک ګرځېدو په دغه ځای کې مالکان موجود او د هغه په مال باندې ساچول ډاکې اچول او دغلته خوراک کو د هغوی په مخ کې په غړېدلو سترګو باندې د هغه په مال باندې څه کوله ډاکه اچوله او بیره ووتو په دې حالت کې نو غل دننه شو ډاکور ووتو. دا څومره سخت وعید د دې الفاظو ته تاسو وګورئ. غل دننه شو ډاکور ووتو زمون خلک په دې نه دي دعوت ورته شي بل توی راځه مړه ماته ویلي راځه تم پکې ځایږي. نو دا خبره غلطه ده او د دې نه ځان وساتئ. دویمه دا ده چې یو ځای کې چا دعوت درکړی او بغیر شرعي عذر نه یو خو تا ته شرعي عذر یې هلته څه خرابي بېله خبره ده خو چې دغه مسله نه یو تا دعوت قبول نه کو نو حدیث مبارک کې ګوره سخت وعید راغلی په دې باندې. نبی علیه السلام فرمایي چې دې کس د الله او د هغه د رسول نافرماني وکړله چې چا دعوت قبول نه کو نو لهذا دعوت قبلول څه دي دا پکار دي. درېیمه خبره دا ده چې یو ځای کې تا ته دعوت شوی دی خو هلته شرعي خرابي ده ډمتوب دی موسیقي دا خراب ماحول دی نو کتا ته د ورتلو نه مخکې پته وه نو بالکل مه ورځه او دا دعوت مه قبلوه. په دې ته نه ګناهګارېږي بلکې ثواب درته میلاویږي. او که نه ورلی او په لاره کې درته پته ولګېده نو راواپس شه. ورنږدې شوې پته راته ولګېدله داخل شوې نه راواپس شوه راواپس شه. خو که داخل شولې ټیک شوله داخل شولې هغه ماحول ته او په هغوی د بندولو وسو نو هغه څه کا هغه په بند که دا موسیقي او دا خراب ماحول په بند کا. او کنه د بندولو وست په نو او درون سړی وي د معاشري عزتمن او یا عالم وي یا د جرګو مشر سپینګیری یا درون سړی وي عزتمن سړی وي نو په کار ده چې په هغه ماحول کې ته کښېننې دا بې سپکاوی د دین راځي او د دغه ځای نه بې څه راپاسېدل په کار دی او دغه دعوت قبلول. او که عام کسي داسې نو خیر دی که هغه دغه ماحول ته داخل شوی دی او پکې ناستی دی نو که هغه د طعام وخوړو نو د هغه دپاره څه خبره نه ده. ټیک شوله که نه خو هغه عام کس ته کوم د بهر نه پته ولګېده چې دلته خو دا خرابیانې نو هغه هم په کار دي چې بیا دې دعوت ته نه حاضرېږي. دا څو اهم او ضروري مسلې وي لازمي په خپله مو واورئ د ملګرو سره هم شیر کوئ. وصلی الله علی النبي الامین.